عزتمندو او محترمو مسلمانانو، زه د خپل مجلس ته چې زمونږ د مجلس ته ښکلا ورکړې ده او زمونږ دا نننۍ محفل په خپل راتګ باندې هغه ښکلی کړی دی، جناب حضرت مولانا مفتی فضیل غفور صاحب ته هرکلی وایم چې هغه په دې مصروفه دور کې مصروفو ورځو کې هغه موږ له وخت راکړو او زموږ دا پروګرام یې په خپل راتګ سره منور کړو. دې نه وروسته زموږ دې پروګرام له زموږ دې ختمونو له چې له بار نه څومره په کسان راغلي دي او هغه د دې ماشومانو والدین دې ټولو ته زه د مدرسې له طرف نه هرکلی وایم او خیرالي ورته وایم چې زموږ دا محفل یې په خپل راتګ سره منور کړو. دې نه علاوه څومره علمای کرام چې له بار نه راغلي دي د یو یو نوم چې اخلم نو ګټې موږ ته کې کېدای شي څوک نه پاتې شي، هغو ته هم هرکلی وایم چې زموږ دې پروګرام ته راغلي دي او د هغو په خپل راتګ باندې زموږ حوصله افزایي کړې ده. نو دغې علمای کرامو ته هم زه هرکلی وایم. دې نه علاوه زموږ د علاقې ګردوپېچ چې څومره زموږ مشران کشران ماشومان راغلي دي ټولو ته زه هرکلی وایم او دا زیری ورته ورکوم چې دا علما او دا دینداره طبقه چې څومره ستاسو دې کلي ته راغلې ده دا ستاسو له برکته راغلې ده او انشاءالله د دې دینداره طبقې د برکته به انشاءالله زمونږ او ستاسو دا کلي زمونږ او ستاسو دا علاقه الله تبارک وتعالی د هر قسم مصیبتونو په امن ساتي. زما عزتمندو، د نړۍ پروګرام زموږ د ختمونو پروګرام دی او د مفتي صاحب د تقریر د پاسه تقریر کول دا مناسب هم نه دي چې زه وکړم، خو انشاءالله ټول به مطمئنه او په حوصله باندې کینو. ماشومان چې څومره دي بار دي کوم زموږ وروڼه دي خیر دې نه ښکارېږي په خپل پر ځای باندې به کینو. د ماشومانو ختمونه به کوو، ختمونو پسې به انشاءالله دسترخواني او دعا کوو، په هغې پسې به انشاءالله بیا رخصت وي، ټول به خپل پر ځای باندې کینو انشاءالله. زه جناب قاري سید رحمان صاحب ته چې هغه زموږ د دې مدرسې د حفظ استاد دی هغه ته ویم چې راشي او دې طلباو ته خطر وکړي. جناب قاري سید رحمان صاحب کوم ماشومان چې ختمونه والا دي نو هغه مخکې راشي، ختمونه والا ټول ماشومان مخکې راشي، داسې ورته لږ ګلاب کړئ چې دلته ګډ ګډ کېږي، ماشومان ټول مخکې راشي، ټول مخکې راشي، دا کته کېږي مخکې کېږي او دلته تاسو
علي